أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة. سورة نازعات ابتدا کے شواہد پا قیامتو تذکرہ دا دیو چی ملائک چی کلسا اخلی دا کافرانونا نو پا سختی اخلی داغی مخ کی تذکرہ شوی والمرسلات عرفن کی مومنان مسلمانان دی نو داغی روح چی دا بدن روزی نو دیر پا قلار روزی داغی او دوا مثالون هم علتکی ویلے شویو. کافر دے داغا ساچے راوستے کی گی نو داغی دا پار هم یو مثال پیش کرے شویو. کلچے دا کافرنا ساوزی ملائک ورطا مخامخ شی نو دا روح دلتا کے پا آرام دے وس چیزی نو سختی تبزی عذاب لبزی مشکلاتو تبزی نو مشکلاتو تکلا دے تیاری گی نو دے پا زور بانے راغستے کی گی. مثال آغا وقت کے یوداوی لے شیو لکا سنگ چے پا شپولی باندے سادر ورخور کے نو آغا بیا پا قلارا باندے راخی جی روزی جدا کی گینا بلکہ آغا بتے راکاگے نو چے رادخ کودو نو تارون بتے وزی روگی بوگی بشی دغسی ساد کافرانو دے آغی سرم دغسی چل کی گی. یا چا مثال پیش کرے ہو چی او پنجرہ دا او پاغی کے یو مارغہ دے لیکن دے مارغہ تا مخامخ دو دشمن و تا مخامخ کے دروازہ و تا کولاو کے نو دے دروازہ بانی راوزی نا بلکہ دے الٹا طرف تا منڈی ہوئی. یو مارغہ دے توتی دے خارو دا بل چشے دے دروازہ کے وطا پشو ودرے نو دے دروازے طرف تا نرازی نو چی دے راو باسی نو خامخا دسر بزور کے نو پا زور بے راو باسی. مومن سانچ ویستے کی گی نو دل دکے مومن پا تکلیب کے دے چی وزی نو راحتی تزی نو راحتی تا ہر یو سڑے تیار دے. داغی مثال یودا پیش کرے شیو چی وڑدی پاگے کے ویخت دے ویخت چی اونا سے پقلا رمانی را روانی رازی وزی تے. یا یو مشکیزہ دا پاگے کے اوبدی نو چی کلا نسکورے کے ناغا اوبو پخپلا بانے پقلا را روانی شی لگی اوبدی ساس کی دی پکے یو ساس کے دو دی لگ پکی پاتی داغا پقلا را روانی شی روزی پقلا را باندے. نو ملائک دا کافرانو دا روحون سرا سختی کئی او دا مومنانو دا روحون سرا نرمی کئی نو یو پا سختی بانی بیئی بل پا خوشحالی بانی بیئی. بیا و سابحات سبحن کے منگویلیو چی دی روانی دی مخی کی گی دا اللہ حکم تا واپس کی گی نو واپس دی چرتا اسمان تخیجی نو پدے طرف کے چھ روانی دی لامبو وہی روانی دی
فالسابقات سبقا دا الله رب العزت د طرف نه چې کم کار وته ویلې شوی نو هغه طرف ته مخکې کیږي یا د یو بل نه مخکې کیږي او فالمدبرات امرا تدبیر کون کی دی د هغه کارون د پاره چې دی ته کوم حکم شوی دی کم چې دی ته سپارلې شوی دی داغي کار کوي داغي تدبیر کوي بعضی احکام دی هغه کې د ملائکو نه خدمت اغسته کیږي نو ملائک پاره کې لګیا دي خدمتونه کوي دا ټول گوادی په دې باندې چې تاسو به راپورته کولای کیږي دوباره به راجوندي کولای کیږي قیامت کیږي با حشر میدان به قائمیږي دا ټول په دې باندې گوادی ولې دا دومره نظام چې الله مقرر کړل د ملائکو په دې خلکو باندې مقررتیا د دې چوکیداری کول د دې اعمال او خیال ساتل هغه لیکل محفوظ کولې دا ټول دلالت کوي په دې باندې چې یو وخت شته چې د دې بس سله ملاوي کړي دا ول لیکل کیږي دا دومره اعمال د هر یو سړي خدي او کبد دي ټوغه دا کر اشتیا دي ټول لیکل کیږي نو څه پار لیکل کیږي دا یو ریکارډ تیاریږي نو ولې چې فائدې نه وي نو بیا ریکارډ تیارولو ته ضرورت څه ده فائدې یي نو خلک ریکارډ ځان سره ساتي دنیا کې منګ ګورو بعضې خلک دکاندارانی یا بل داسې وتنی بل ته قرضه اخلي کله لګي اغستی او کله ډېرې اغستی د دغه دکاندار دا خیالي چې ما ته به دا یو پیرې میلاویږي نو ځان سره لیکي دا شی ویوړ دای ویوړ دای ویوړ نقد ویوړې دومره ویوړې او دومره ویوړې دا خیال دای چې ما ته میلاویږي ریکارډ ځان سره ساتي او کله چې د دې دکاندار د دغه سړي دا خیالي چې ما ته میلاویږي نه کاغذ سوړي ویزا ویوړ د خدای په نامه شو بل څه پیسې غواړي هغه ورکې ځه دا د الله په نامه شوې څوک دې تپوس کې لیکې نه وایي هسې هم راکوي نو نه څه شي لیکې ځان خپل کاغذونه پې ولې کاپي پې ولې ګنده کوې نو خپل رجسټر پې ګنده کولی نه شم خو بس وړي دی خپل کار وکړي کرایه کړې سرایه کړې رایه کړې کرانه کړې ضرورت نشتی بس نه لیکم زما ته امید نشتی چې د مال واپس راکړي نو چې کله دغسې دا لیکلی کېږي الله مقرر کړي ډیوټیانې لګولې سهار او ماښام بدلیږي دا ټول دلالت کوي په دې باندې چې یو ورځ را روانه ده چې حساب کتاب به کېږي نو حساب کتاب د پاره هغه ورځې تذکره کوي یوم ترجف الراجفه په هغه ورځ باندې چې اوبه جړقولی شي یو جړقېدونکی شی ترجف الراجفه اوبه جړقېږي یو جړقېدونکی کم یو شی چې جړقېدی شي هغه به وجړقېږي ځمکه ده دا جړقېدی شي نو دا به وجړقولی شي بیلډینګونه دي دا جړقولی کېږي دا به وجړقولی شي غرونه دي دا جړقولی کېږي دا به وجړقولی شي دا ټوله په ځمکه باندې دی ځمکه به وجړقېږي راجفه نه مراد وایي ځمکه ده یوم ترجف الراجفه په هغه وخت چې اوبه جړقېږي وجړقېدونکی تتبعها الرادفه نو ورپسې به شي بل جړق یوه شپېلۍ چې ورکړی شي یو پوکی ورکړی شي نو دا به یو قیامت به شي هر څه به والوځي زرې زرې به شي تس نس به شي ورپسې بله شپېلۍ به راشي ردیف ویلی کېږي دې ته سورلۍ کې چې کوم شاته سړی ناسي هغې ته ردیف وایي نو مطلب دا دی چې د دې اولنۍ شپېلۍ د دویمې شپېلۍ په منځ کې نور څیزونه نشتي ځکه ورته ردیف وایي رادفه ورته وایي بل دا وایي چې دا یوه شپېلۍ چې ووالی شي نو بیا به وقفی نو بله شپېلۍ بیا والی کېږي په قلاره باندې دې منځ کې وقفه ده فاصله ده
تپوسو شو څومره وخت به وي دا 40 کاله وي 40 کاله هر څه به بالکل په آرامي هیڅ شی به نه تر دې پورې چې بعضې علماو لیکلي مخکې یو ځای کې سورت یاسین کې موږ ویلو هلته وایي من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هلته کې موږ د دې خوابګانه چا را پاسولو نو یو قول پکې دا خبره پکې دا وه یوه چې دلته کې خو موږ په آرام کې وو بالکل په راحته باندې وو دا چا د دې خواب نه را پاس خوابګان نه را پاسولو آرامګانه چا را پاسولو نو بعضې لیکلي چې کله قیامت شي نو د قیامت کېدو نه وروستو د دوباره د حشر پورې د یوې شپېلې او د بلې شپېلې په منځ کې چې څومره وخت دی په دې کې عذاب قبر به هم ختم شي بیا به عذاب په چا باندې نه کافر باندې عذابي دا به ختم شي نو ځکه قیامت چې کله کېږي قیامت کې راپاسولی شي نو دوی به ځکه وایي چې من بعثنا من مرقدنا موږ د خپل د آرامګانه چا راپاسولو دویم قول پکې هم شته چې نه عذاب به ختمیږي نه عذاب به یي پې خو د عذاب د قبر چې دی نو هغه لږ دی په نسبت د قیامت د ورځې نو ځکه هغې ته چې کله دنیا کې هم داسي یو سړي باندې تکلیفي لږ ناڅاپه پې غټ تکلیف راشي هغه وړوکی تکلیف د سړي هیر شي نو دی به ځکه وایي چې دا قیامت دا ورځ خو دا ډېره سخته ده هغه مخکې خو موږ په آرام کې پراته وو نو هغه عذاب و خو هغه دې ته به د قیامت د ورځې په نسبت باندې کم ښکاره شي هغه به ورته آرام ښکاره شي بعضې داسې بعضې ځینو کې سزاګانې ورکولی کېږي خاص کر په دې کم چې د کافرو جیلونه دي په دغه کې چې کم سزاګانې مسلمانانو له ورکولی کېږي هغه داسې دي چې سړی بل ځای ته لاړ شي نو سړي له آرام خوب وله ورشي ښه په هغې کې دغه دي مسلمانانو سره ظلمونه کولی کېږي مخکې هغه ګوانتانامو وغیره دغه څیزونه یادېده هم د دغې کافرانو چې څومره جیلونه دي څومره ځایونه دي ظلم بربریت دی پکې ښه مسلمانانو سره بعضې مسلمانان پکې داسې او بعضې راخلاص شوي دي نو هغې ته چې کله واړه بول کولو به خبره وکړه نو یې ځا په دغې بالټي کې وکړه نو بالټي ته به ودراو چې وبې کته هلته کې بالټي کې کته د قرآن پاڼې پرتې دي په دې کې مچازې وکوئ نه سړی به داسې شو چې د هغه مچازې به وچې شوې ایمان به زړه کېږي نو څنګه مچازې کوي په هغې باندې دارنګې بعضې نور کوم حالات چې دي هغه د ویلو نه دي بعضې سړی وایي ویل نه سړی خولې نه راځي داسې ګنده قسمه خبرې دا کارونه د هغې هلته کې پکې زموږ نه هم دا بعضې چې کوم د هغې خلکو نه متاثره دي نه بعضې مسلمانان اخلي او ورکوي والا چا والا یو مسلمان ورکړلی چا والا بل ورکړلی څوک د ځانه بوولي زنانې هم بوولي ډاکټر عافیه په باره کې راځي هغې بوله څومره وخت د هغې تیر شو چې چلو دلته یې پکار ده مسلمان په هغې باندې آواز اوچت کړي که نه لیکن زموږ مسلمان چې کوم هغه ځای ته ورسي نو بس هغې نه هر څه هیر شي بیا دلته کې خبره چې کوي او دا به زموږ اولنۍ خبره که زموږ حکومت راغی د ټول نه اول به موږ دغه کار کوو او چې کله حکومت یې راشي سړي نه بیا هر څه هیر شي موږ کم لوزونه کړي وو مخکې هغه لوزونه دې ټول هیري بیا هسې د خولې خبرې دې دپاره چې ما ته دا خلک راشي ما له ووټ راکړي هغې دپاره خلک خبرې کوي کارونه کوي چا ورته لیکلی وی موږ له اسمان ته پل پکار دی دا به دله موشي ښه اسمان له پل مو تړمه چېر کې سره
دا بعضې خبرې دا خو د کېدو نه دي دی هم د هغې مو اقرار دغه کوي خلکو سره لوز کې دا به دله وکړم ښه دغه ځای کې بعضې خلکو پسې نورې پروپیګنډې پسې مو کړئ یہ پلان کې ویلو په دغه ځای کې به زه ایرپورټ جوړ کړم کم ځای کې جوړوي نه هلته کې ایرپورټ کله جوړولی کېږي هیلیپیډ به جوړېږي هلیکاپټر پکې کوزېدی شي لیکن دا غټ جهازونه د دې ایرپورټ کله جوړېږي موږ سواد خو دی داسې وړوکی دی کله جوړېږي کم چې دی نو دا هم دا غټ د جهازونو د کېناستو خو نه دی خبره کېده دا ټول څه چې کولی کېږي دنیا کې دغه عذابونه دي ښه سزاګانې دغه ورکولی کېږي د انسان له سزا ورکوي نو کم ځای کې چې سزا ورکولی کېږي نو هغه سزا چې زیاته وي نو بل ځای کې ورته آرام راشي کله چې اولنۍ سزا کم وي نو بله ورته غټه سزا ولا ورکولی کېږي نه اولنۍ ورته آرام ښکاري ښه هلته موږ په آرام باندې وي نو دا ده چې کله د قیامت ورځ وویني قیامت ته راپاسي نو دی به من بعثنا من مرقدنا هذا منګه چا د خپل خوابګان راپاسولو من خو بالکل په آرام وو ځکه چې هغه قبر عذاب هغه به دې ته کم ښکاره شي د قیامت د ورځې د عذاب د قیامت د ورځې د سختۍ نه نو یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة په هغه ورځ باندې چې وبجړقېږي یو جړقېدونکی شی تتبعها الرادفة نو ورپسې به شي بل جړق قلوب یومئذ واجفة نو زړونه به یې په دغه ورځ باندې خالي د عقل نه زړونه به یې په دغه ورځ باندې اوتر وي زړونه په دغه ورځ باندې په درزاري کې وي زړونه په دغه ورځ باندې په یره کې وي یره وي قیامت ورځ ده هر سړی په یره کې دی د نورو خلکو حال سړی چې ګوري نو هغه لا جدا دی تر دې چې پیغمبران به هم په یره کې ښه د الله نه یره ده نو هغه به وایي نفسي نفسي به وایي ما ته دې خیر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دنیا کې هم موږ نه یو هېر کړي ښه د مړ په وخت کې ځنکدن په وخت کې موږ نه یو هېر کړي وی کله چې جبرئیل علیہ السلام راغی ملک الموت ورسره راغی څوک دی وی دا ملک الموت راغلی اجازت غواړي تر اوسه پورې د چا نه اجازت نه دی غوښتلی ستاسو نه اجازت غواړي که ستاسو منظوروئ چې ستاسو روح ویسی الله رب العزت ستاسو د ملاقات په شوق کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې د دغه سرکدن په وخت کې سختۍ په وخت کې د مرګ په وخت کې وې زما د امت بس کیږي جبرئیل علیہ السلام واپس لاړ الله ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا سی وی وتوا زبتا نه خپکوم ستاد امت په باره کې بزتا خپکوم نه ښه هغه دې موږ نه هېروي هغه د سرکدن په وخت هغه سخت وخت کې موږ نه هېروي موږ هېر کړلی قیامت ورځ به نو بیا به وایي امتي امتي زما امت زما امت هغې به څه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې زما د امت یو سړی هم په جهنم کې یې نو زه به نه رضا کېږم خاص نه خوشحالېږم یو غټه خبره ده زما استاد لپاره هغوی نظم زه خوشحالېږم نه زه نظم جنت ته څو پورې زما د امتي نه راویستی شی او زمونږ حال بل شان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده د هغه لار ده هغه پرېښودې شاته غورځول قلوب یومئذ واجفة زړونه به یې په دغه ورځ باندې خالي د عقل نه زړونه به یې په دغه ورځ باندې په یره کې په درزاري کې زړونه به په دغه وخت کې په دړکن کې به وي
ابصارها خاشعه نظرون بيخکتا نظرون بخکتای سترګې دی وای کړهغه براختري کړهغه کلا د ذلت د وجنا سترګې کته شيري کلا پدما سور راغله نو سترګې کړهغه وتلی یقولون دا خلق وی انا لمردودون فی الحافره آیا من با واپس کړی شو اولنی حالت تا من با اولنی حالت تا واپس لاړ شو دی وس قیامت کې را پاسې دلی اولنی حالت ست وی اذا كنا عظاما ناخرا کله چې منګ واړو کی زاړه زاړه مکه صورت کې بل شان ویلو الته کې وی ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا کافر به وای هاي شوي زو خاورې شوي مړ شوي خلاص شوي دلته کې وای اے منګه چې هغه زاړه اډو کېو هغه زاړه اډو کې شی او خاورې شی او هغه شانتي شوي نو خبي داسې بوشي بیا یقولون انا لمردودون فی الحافره وای بدی آیا من با واپس دې شو هغه ولنی حالت تا اذا كنا عظاما نخرا کله چې ومنګه اډو کې زاړه نند دنیا دا حال له قالو دی وی تلک اذن کرتن خاسرا دا راتل بیا به دوباره را پاسی وی خان دوباره چې مونږ را پاسو نو تلک اذن کرتن خاسرا یقینا دا راتل خو به تاوانی دا راتل خو تاوانی دی بولے دنیا حال ذکر کئی یو قول پکې دا دی دی وې موږ چې دنیا نه موږ چې دوباره بیا را پاسو د خبر نه نو بیا خو به زموږ سره سنئ زموږ هغه مال او دولت خو به تقسیم شوی موږ به شل کو بیا دا خان دی ایذا كنا تلک اذن کرتن خاسره وی دا واپسی چې دا خو تاوانی دا خبره یا دغه د چې قیامت ورځ ته چې مونږ کله لاړ شو نو دغه قیامت ته دوباره را پاسې دل چې دا تاوانی دي ولې دنیا کې دو ایمان نو را وړې عقیده د توحید نو لرلی قیامت نه مانو نو چې کله الته کې لاړ نو تاوانی لاړ کنه فإنما هي زجرة واحده یقینا دا خو دې یو جړق فإذا هم بالساهران په دغه وخت دی وی په هوا مار میدان کې دا به یو شپېلې چې او والے شي نه ټول خلک به د قبرونو را پاسي فإذا هم بالساهر داخله وی په ظاهر میدان کې صفا میدان کې والنازعات غرقا گوادی هغه ملائک چې هغه روح اخلي د کافر د مؤمنانو نه پنرم والنازعات غرقا گوادی هغه ملائک چې روح اخلي د کافرانو نه په سختي والناشطات نشطا او گوادی هغه ملائک چې روح اخلي د مسلمانانو نه مؤمنانو نه پنرمي والسابحات سبحان مخی کی دنگی تلونکی دی پتللو سرا لامبو وی روان دی پروانے دو سرا فالسابقات سبقان مخی کی دنگی دیو بلنپ مخی کی دو سرا فالمدبرات امران تدبیر کونکی دی کارونو د بازی کارونو یوم ترجف راجفا باروز بانے چو بجلقی یو جلقی دنکی شیطت باوہر رادفا اور بسی بشی بجلق قلوب یوم ایسی واجفا سنو بھئی پا دغورز بانے پا یرکی زنو بھئی پا دغورز بانے پا دڑکن کی پا خالی بھئی دا عقلنا ابصار و خاشا نظرون بھئی اخکتا یقولونا دی بھئی اینا لمردودون فی الحافرہ آیا واپس بکڑے شو منگا اولنی حالت تا ایزا کننا عظامن ناخرائی کلے چیو منگا اڈو کی زاڑا زاڑا قالونو داخلک وئی تلک ایزن کرتن خاسرہ دغا واپس راتلا دوبارہ جوان وی کم دے کہ بھئی آلتا کی بھئی دادلتا کی بیان نہیں گو رہے تلک ایزن کرتن خاسرہ یقنن دغا راتلا الخبئی تاوانی فإنما هي زجرة واحدة اللہ وینا دا خبئی یوجڑق فیزاہم بالساہران پاچانک داخلک بھئی پس صفحہ میدان کی اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بعد نعمل توفیق لکی اللہم قنا صحابہ کے مطبع سبحانہ وعظم محمد صلی اللہ